أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد مخیاتن کی تذکرہ دا خلق وا چیاغی لوز ماتو نو آخر کے انجام دا غی دا ناکار کورو دنیا کی دا غی دا صفتونو چی لوز ماتی اللہ چې کوم حکم کړل چې دا دې یو ذکر شي نو هغه دی کټکۍ او ماتۍ بلدا چې دی فساد کوي پزمکه کې فساد خوري شرک کوي د قرآن او د سنت خلاف کوي نو دا کسان دی د الله د رحمت نه لري دي په دی باندې لعنت ده او د دې لپاره ناکاره کور دی د جهنم بیا تذکرہ دیو چې الله رب العزت خوښه ده چاله رزق فراخه کوي او چاله تنګي دا کسان دی په دې ژوند دنیوي باندې خوشاله شوي دي نو ژوند دنیوي د دې ساز و سامان د آخرت په مقابله کې خو ډېر لږ دی متاع دی سکه په مقدار دی کافران بیا اعتراضونه هم کوي دبای نخي ول ناراضي مونږ چې کم علامات غواړو کم نخي غواړو کم معجزې غواړو هغه دی ول ورکړې شي وتوا یقینا لا گمراه کوي چاله چې غواړي او هدایت کوي هغه چاته چې الله طرف ته انابت کوي هغه انابت کون کې سوق دي مؤمنان خلق دي نو داغي زړونه د الله په کتاب باندې مطمئن کیږي اطمینان چې زړونو ته حاصلېږي نو د الله په ذکر سره حاصلېږي په تلاوت د قرآن کریم سره د قرآن کریم په وینا سره د قرآن کریم په حکم سره مطمئن کیږي دا مؤمنان د چازونه چې مطمئن کیږي سوق دی ایمان والدی عمل صالح کړل نو داغه د پاره خوشحالي دا او خپل ټیکانا دارنګي تذکرہ د دیوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ ته لګلې یو ډله کې یو امت ته یو لګلې ستانه مخ کې هم ګڼ امتونه تیر شي دي هغه ته موږ پیغمبران را لګلو نو ته هم را لګلې نستاکار بسې دا قرآن کریم په دی باندې بیانې قرآن کریم بلولې لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک هغه دورو چاغی د رحمان ذات نه انکار کو قرآن کریم په بارکی د دې خلکو اعتراض ده دا ځان جوړ کړل دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه معجزې غوښته یو خداو کا چې دا غرونه د دې ځین لری کا چې دا غرونه لری شي د ازمکه هموار شي چې موږ به ځان سکر ونده کو دویمه دا دا چې دا کم ډېر کې د تمغه خایو کم غرد ته خایو کم ګټه ته خایو دا ګټې د سروشي د پاره چې مونږه
بل طرف ته د نظر چوتولو نه قلار شو. لگا د قریشو ته دا د دې کار سو رحلت الشتاء والصيف سفر به کولې د وړي او د جمی صدا پارا تجارت د پارا. نو موږ به د دې تجارت په غرض باندې د مال ګټلو د پاره بیا ګرځو نه عادت کې نږدې موږ ته ګټه میلاو شوي د سرو چې دا غر د سرو شي چې موږ په قلاره دا خرڅو. نو زمونږ دغه سفر ته د ګرځېدو ته بیا ضرورت نه وي. نو موږ بناسیو استا خبرې باورو قرآن باورو دلته کعبه کې بناسیو مسیح حرام کې بناسیو منځونه وکړو الله ذکر وکړو بیا بناسیو. دارنګه زمونږه ستا خبره نه مونږ داسې وکړه چې موږ لا زمونږه مشران را پاسوا کم چې مړه شوي دي هغه را پاسوا هغه دې موږ سره خبرې وکړي ستا په حقانیت باندې چې دا پیغمبر چې راغلی دی صحیح وایي. ولې ته خدا وایي که نه چې رستو قیامت کېږي او دا به کېږي او به کېږي نو هغه دې را پاسي موږ ته دې دا ووایي چې رستو قیامت به راځي رستو ژوند شته رستو بابا دا خبرې دا دې موږ ته وکړي موږ به ومنو. ناغي له به یو قسم جواب ورکوي بیا تسلی ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بلکې هر مبلغ ته خلقو پیغمبرانو پورې مذاقونه کړلی نو چا چې مذاقونه کړلی الله وی مهلت مولا ور کړلی او چې بیا مې کله رانیولې نو بیا زمونږ هغه رانیول بیا وګوره څنګه رانیول او څنګه عذاب زمون. دارنګه داخله چې کوم شرک کوي د دینه تپوسو کا تاسو کوم شرکا د الله سره جوړ کړلی د دې شرکاو سنمونه خو واخلئ د دې څه کارنامې خو ذکر کړي د دې څه صفات خو ذکر کړي دا کم ځای دا نوم د دې کم ځای کې ورکړی شی دی چا ویلي د دې دا کارونه کوي. ناغي تم جواب ورکړي چې آیا تاسو الله له خبر ورکوي په دې باندې چې پزماګه کې یا په اسمان کې د الله سره څوک شریک شتي تاسو له ځان لګیاي الله له خبر ورکوي الله ته پته نشته تا ته پته ده یا تاسو دروغ وای دای تذکرہ وای کافر دین داغي د پاره د عذاب تذکرہ او بیا د جنت تذکرہ د مؤمنانو د پاره کوم چې مؤمنان دي داغي د پاره د جنت مختصر تعارف کوي او آخر کې بیا مسله د توحید ذکر کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خپل کار وای خپل میشن وته خایا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو والیه مآب وكذلك انزلناه حکما عربیا. دا میشن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تذکرہ وکړي چې دا الله بندگی کوم د الله سره شریک نه جوړوم الله طرف ته بدل کوم الله طرف ته ورګرځم. قرآن کریم الله نازل کړل عربی جبه کې ده د دې قرآن کریم تابع يم د خواهشاتو د خلکو تابعدار نه يم. ولو ان قرانا سيرت به الجبال کچره دا قران داسې کتاب وای چې روانه دي شوی په دې باندې غرونه او قطعت بیل ارض یا کټ کوله کې دي شوی په دې باندې ازمکا او کلم به الموت یا خبرې کوله شوی په دې باندې مړو. قران کریم دی ویلې وې غرونه په روان شي وې
قرآن کریم دی ویلې او په دې مې سفر کې دی شوې وس دلته کې قرآن کریم دی ویلې او ته بل په کراچي کې بناسوي یا بل بیا قرآن کریم دی نو سعودي کې بناسوي یو مطلب دا قطعت بیل ارض زمک به کټ کولای کې دی سفر به کولای کې دی نو لو ان قرآن سیرت بیل جبال غرنا په بوتله کې دی شوې قطعت بیل ارض زمکه به کټ کولای کې دی شوې سفر به کې دی شوې یا زمکه کټ شي اولاد په دې زمکه کې ډېر معدنیات دي هغه معدنیات راوځي او کلم به الموت یا خبرې کولای شوې د دې سره مړو په دې باندې دا سه کولای نو بیا هم داخله داسې دي چې دا بیا ایمان نه راوړي دی لبدې نور نورې باندې ګوري چې دانا دا پلان کې چلوړيږي چلوي نالاوي کې دا قران داسې کتاب هیڅ دا کار په کوله کې دی شوې دا په کوله کې دی شوې دا په کوله کې دی شوې مړو په خبرې کوله شوې بیا هم د خلکو ایمان نه راوړخه دوی مدادا کدا قران کریم چرتا په دنیا کې کچره داسې کتاب یی چې پاغه باندې داسې کار کوله شوې ناغه قران وې بل کتاب عین کی خلک یادې نور کتابون راخلی او باغی باندې دا قصې مسی او سبل سکي او که دغه سي کارونه کې دې شوې په بل کتاب باندې نو بل کتاب نشتی چې ته وې کتاب باندې کې دې شوې ناغه قران وې بل لله الامر جميعا بلکې اختیارات ټول د الله پلاس کی دي افلم یئس الذین آمنوا الله یشاء الله لهذا الناس جميعا افلم یئس افلم یعلم وی افلم یتبین آیا نه د ښکار شوی دی خلکو ته آیا نه پوهیږي دا هغه کسان چې ایمان راوړل الله یشاء الله کچری الله غوته لهذا الناس جميعا وقامه هدایت به کړه ټول خلکو ته اسانه مانه دا آیا مؤمنان په دې نه پوهیږي آیا د خلکو ته دا خبره نه د ښکار شوی الله یشاء الله کچری الله غوته لهذا الناس جميعا نو خامخا هدایت به کړه ټول خلکو ته کالا زور کوله په خلکو باندې چې داخله د ایمان راوړي نو بیا ټول ایمان راوړی د ټول خلکو سر به د ایمان ته د کرخه ته ټټ کړه وي الله چا مې زور نه کوي الله اختیار ورکړل او خپل د خوخه دا ایمان راوړي کو کفر کې حساب کتاب به سبا کو بیا قیامت پورز افلم یئس الذین آمنوا الله یشاء الله لهذا الناس جميعا ولا یزال الذین کفروا همیشه بیا کسان چې کفر کړل توصيبهم بما صنعوا رسب دي تب پسوب دا آغی چې دی کم کړلی قاریاتن کړنګون کې آفت د زړونو هغه آفت چې هغه بسونو ټنګي او ته لو قریبا من دارهم یا برابرۍ اوزی نيزه د دې کورونو ته راکوز بشي را بشي نيزه د دې کورونو ته حتا یات یواد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله ان الله لا يخلف الميعاد یقین الله خلاف نکي د خپل وعده الله وې داخلك چې کوم لګیا دي خبره نه مانی کفر کوي دې کفر په وجبانه دي ته مصیبت ورسي دي تبا د زړه ټنګون کې آفت ورسي دي تبا دي په کورونو کې خپل کورونو کې عذاب په پیراشي عذاب په پیراشي نه پای ټول کې هغه مبتلا شي نو دی په الله په عذاب کیږي حتا یات یواد الله تر دې ورځ د الله وعده راشي قیامت راشي نو قیامت راتلون کې پای کې څه خلاف نشتی ان الله لا يخلف الميعاد الله د خپل وعده خلاف نه کوي وعده الله را روانه ده
ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا مذاق کړی شی پر رسولانو پورستانه مخکې پیغمبر پورې مذاق کاو وزم هر مبلغ پورې مذاق کولې کی عالم دې مولا دې په پورې مذاق کولې کی حق پرست دې په پورې مذاق کولې کی ولقد استهزئ برسل من قبلک یقین مذاق کړی شی دې په کسانو په رسولانو پورې ستانه مخکې فاملیت للذین کفروا مهلت مون کو کسان چې کفر کړل سما غستونو بیا میراونی ول فکیف کان اقام نستنګ شو زمونږه عذاب ور کول هغه چې په کوم عذاب کې را نیولې نو است ګورې وتا عادیان ته ګوره سمودیان ته ګوره نور ته ګوره افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ای هغه څوک چې هغه قائم دی په هر یو نفس باندې هغه محافظ دی هغه رب دی خالق دی مالک دی په هر یو نفس باندې بما كسبت په سبب چې کم کسب کړل دو د نفس کم یو څه کړل نه الله په قائم دی الله په عالم دی الله په خبر دی افمن هو قائم على كل نفس الله د باندې قائم دی الله په الله د حافظ دی او الله د باندې عالم دی څه چې دی کوي وجعلوا لله شرکاء دی خلقو ګرځول دي الله لپاره شرکا اذا الله شرکا اذا الله سره برخیز دي سکارونه الله کې نو صدیم کوي دا خلق دا وي کافر خلق قل سموهم وتوا او نو د دې نمونه بیان کوي د دې صفاتونه بیان کوي صفاتونه وایسته څه صفات پکې ده دی اوریدل کولای شي دی لیدل کولای شي رسول الله سورۃ ابراهیم کې ندی څه صفاتونه هو آئے کنه سشته پکې څه صفات د صفات څه پکې شته هیڅ د صفات څه پکې نشته ام تنبئونه آیا تاسو خبر ورکوي الله لا بما لا يعلم في الارض هغه سمای چې الله ته پد نشته بزمګه کې الله په نه پويږي او تاسو پويږي الله ته نه دی معلوم او تاسو ته معلوم دي هغه یو سړی برخیزي ناغه ته پته کنا بل چاته پته ځ خپل ګوره کنه خپل پټیو ګوره خپل کوټو ګوره ستا پټه ستا سره پکې برخیز شته نو تا دې پته بل چاته او هغه ته پته نه لګي نو یو سړی ته ستا برخیز اګه زما برخیز کم ځای کې دی ما برخیز سره اډوشته نه زه د خپل پټه په خپل باندې کومه دغه زما سره برخیز کو نشتی هغه وسه ته منو ته خود پټه زما دې کستا ده نو الله رب العزت هم په داسې انداز باندې پاغي باندې رد کړي ته وې الله سره برخیز دی الله سره برخي والدي الله سره شرکا دي قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض آیا تاسو خبر ورکوي الله لا پاس باندې چې الله ته پته نشته پس مګه کې ام بظاهر من القول یا تاسو خبر ورکوي په ظاهري خبره باندې ظاهري سرسري خبره باندې درو خبره باندې درو وای چې الله سره برخیز دي بل زین الذين كفروا بلکې ډول شي دي هغه کسان چې کفر کړل مکرهم مکر د دي وسد عن السبيل من شدي دلارینا ومن يذلل الله او چاله چې الله گمراه کینو فما له من هاد نشته هغه د پاره سو لار خودون کې لهم عذاب فی الحیات الدنیا د دې لپاره عذاب دی په ژوند دنیاوی کې ول عذاب الاخرت اشاق اخمغ عذاب د اخرت چې ډیر سخت دی وما لهم من الله واقع نشته د دې لپاره د الله نه سوا څوک بچکون کې بنای بیا الله رب العزت چې راونی سي نو بیا څوک بچکون کې نشته وز مقابل کې د جنت تذکرہ کې مثل جنت التي وعد المتقون مثال د جنت هغه چې وعده کړی شي د متقینانو سره مخکې لقد استهزئ برسل من قبلک البته د عذاب تذکرہ فكيف كان عقاب نو دلته وایي مثل جنت التي وعد المتقون مثال د جنت هغه چې وعده کړی شي د متقینانو سره متقین باغی تزي متقی څوک د شرک نه ځان ساتل لغه ته متقی وي د متقی غني درجې دي اولنې درجه دا چې د شرک نه ځان ساتي
بیا ورپسې داسې درجات دي. یو سړی د شرک نه ځان ساتي نو کله کله ګناهونه کوي، غټ ګناهونه هم کله کله وکړي، واړه ګناهونو کیم کې اخته دی لیکن شرک نه کوي. دا یوه درجه ده. ورپسې درجه دا ده چې شرک هم نه کوي، غټ ګناهونه هم نه کوي، واړه ګناهونه ترې کېږي. دا لږ د اولني نښه ده. بله درجه دا ده چې شرک هم نه کوي، غټ ګناهونه هم نه کوي، واړه ګناهونه هم نه کوي، خو کوم چې شبهات دي په هغه شبهاتو کې پرېوځي. د کمې کې چې د څه شک غوندې خبره ده نه، شکي شبهاتو کې ور پرېوځي. نو آخري درجه غټه دا ده چې هغه شی چې شرک نه کوي، غټو ګناهونه هم ځان ساتي، واړه ګناهونه هم ځان ساتي، تر دې پورې چې کوم مشتبه څیزونه دي د هغې نه هم ځان ساتي. دا د تقوا اعلی درجه ده. بیا مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال د جنت هغه چې وعده کړی شي د متقیانو سره، تجري من تحتها الانهار، بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه، اکلها دائم وظلها، خوراکونه د هغې همیشه دي او سوري د هغې هم همیشه دپاره به وي. هغې څه وخت نه ویلی کېږي چې دومره وخت به یې خبره بیا خلاصېږي، نه ختمېده بیا نشتي. اکلها دائم، خوراکونه د هغې همیشه دپاره دي، همیشه به وي. وظلها، سوري هم د هغې همیشه دي. تلک عقب الذین اتقوا، دا آخري انجام دی د هغه کسانو چې تقوا اختیار کړله. وعقب الکافرین النار، او آخري انجام د کافرانو چې دی نه هغه اور دی. والذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې ورکړی ورته موږ کتاب، یفرحون بما انزل الیک، خوشحالي کوي په هغه څه چې نازل شي تا ته من الاحزاب، د مختلفو ډلو نه، من ینکر بعضه، هغه دي چې انکار کوي بعضې د دې نه، بعضې کتاب مني بعضې نه مني، بعضې احکامات مني او بعضې نه مني. قل انما امرت ان اعبد الله، الله یې ته ووایه، خپل مشن ورته ووایه چې ما ته حکم شوی دی چې بندګي د کوم د الله دې یو ګڼم، د الله توحید دې منم، ولا اشرک به، یو شریک دې نه جوړوم د الله سره هېڅ شی. الیه ادعو، زما کار دا دی چې الله طرف ته دعوت ورکوم، و الیه مآب، او په خپل هم الله ته ورګرځم، رجوع کوم الله ته. یا آخري ټکانه چې دی نه زما الله طرف ته ده، هلته وي وتلی. وکذالک انزلناه حکما عربیا، دارنګې نازل کړی موږ دا قرآن کریم عربی حکما عربیا، دا حکم دی عربی ژبه کې، احکامات دي ډېر، څه کول غواړي څه نه کول غواړي، الله دا مې نازل کړي عربی ژبه کې، واضحه ژبه کې بیان کړي. ولئن اتبعت اهواءهم، که چېرې تا تابعداري وکړه د خواهشاتو د دي، بعد ما جاءك من العلم، وروسته د هغې نه چې راغلی تا ته د علم نه، ما لک من الله من ولي ولا واق، نه به ستا دپاره د الله نه سوا څوک دوست او نه بچ کوونکی. بیا به څوک بچ کوونکی ستا نه وي، څوک دوست به بیا نه وي. دنیا کې موږ ګورو، دنیا کې چې کله حالات سړي باندې راشي بیا سړی تښتي، کله داسې شي دي ګڼ بادشاهان د مختلفو ملکونو نه چې کله ملک باندې نور راغله هغې وتښتېده، کله په جهاز کې روان دی هوا کې، هلته کې رابطه کوي زه درځم، ځان یې غلی کړلی، موږ نه شو کولی. څوک چې ځان دوستان کوي هغې وله بیا ځای نه ورکوي. دا خو دنیوي کار دی، آخرت هغه خو د دې نه زیات د الله خلاف شوي نه، الله به بیا کم ځای بیا هېڅ ځای پټېدو نشتي. یو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم اخلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي اتبعت اهواهم، که چېرې تا تابعداري وکړه د خلکو د خواهشات وروسته د هغې نه چې تا ته راغلی د علم نه، تا د علم راغلی او بیا هم ته لګیا د دې په خواهشاتو پسې روانې، په غلطو خبرو پسې روانې، د دې خلکو خبرې منې، قرآن دې پرېښودی دی، د الله حکم دې پرېښودی دی، نو ګورئ بیا به څوک د الله طرف نه د الله عذاب چې راځي تا باندې، نو څوک بچ کوونکی اخلاصوونکی دوست بنئ. بیا دا ما او تا ته اورئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نه کول، ولې هغه معصوم و. ما او تا ته یو که ته د دغې خلکو تابعداري کې، د دغه یهودیانو نصرانیانو د دغې کافرانو مشرکانو د دې تابعداري کې، قرآن کریم راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو نه وروستو
وست بیا يهودیت پس روانه نصرانیت پس روانه په بل پس روانه نو مالک من الله من ولی ولا واق. ولو ان قرانا سيرت به الجبال کچری دا قرآن کریم دا سی کتاب وچ سیرت بیل جبال روانه ولې شوی په دې باندې غرونا روانه دې شوی په دې باندې غرونا او قطیات بیل ارض یا کټ کولې کې دې شوی په دې باندې ازمکا او کلم بیل موت یا خبرې کولې شوی په دې باندې مړو بل لله الامر جميعا بلکې د الله په اختیار کې کار نه ټول. افلم یئس الذین آمنوا آیا نه د ښکار شوی هغه کسان چې ایمان راوړل الله یشاء الله کچری الله غوته له د الناس جميعا او خامغه هدایت به کړه ټول خلقو ته. ولا يزال الذين كفروا همیشه به یا کسان چې کفر کړل تو سیبهم بما صنعوا رسی به خلقو ته په سبب د هغه چې دی کم کړلی قاریاتن زړه ټنګون کې آفات او تحل قریبا من دارهم یا براکو شي عذاب نزيد دی کورونو ته تا یات یواد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله. ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله خلاف نه کوي د خپل وعده. ولقد استهزئ برسل من قبل یقین مذاق کړی شه د رسولانو پورې ستانه مخکې فامله للذین کفروا نو مهلت ورکوم هغه کسان چې کفر کړل ثم خذونهم بیا میراونی ولفکیف کان اقام څنګه شو زموږ عذاب ورکول. افمن هو قائم آیا هغه سوچ هغه قائم دی هغه حافظ هغه عالم دی په هر یو نفس باندې بما کسبت پس هغه سمجھ دی خلقو کم دی نفس کم کسب کړل. وجعلوا لله شرکا دی خلقو ګرځول دی الله لپاره شرکا. قل سمو متوعد دی صفاتونه بیان کړي. ام تنبئونه آیا تاسو خبر ورکوي الله لد دی بما لا يعلم په اسمانه چې الله ته پته نشته پس موږ کې هم بظاهر من القول یا تاسو ظاهري سرسری خبره کوي د جبه سرسری خبره درو. بل زین الذين كفروا بلکې ډول شي دا کسان چې کفر کړل مکروم چلول ددی وسدوان ان سبیل منشي د الله دلارینا. وما يذل الله تعالی چې الله گمراه کی فما له من هاد نشته هغه پر سو لار خودن کې لهم عذاب فی الحیات الدنیا دې پر عذاب دې په ژوند دنیاوی کې ولا عذاب الاخرت اشق او خامخ عذاب د اخرت چې ډېر سخت دی. وما لهم من الله من واق نه به خلقو د پاره د الله نه سوا څوک بچکون کې. مثل الجنت التي وعد المتقون مثال د جنت چې وعده کړی شي د متقینانو سره تجری من تحتها الانهار بهږي بلاندې داغې نه ورونه او کولها دائم وظلها خوراکونه داغې همیشه به یو سوري داغې تلک او بل الذين اتقوا دا انجام دی دا خسته کور دا کسانو دا اخیری انجام دی دا کسان چې تقوا اختیار کړل او بل کافرین النار او اخیری انجام د کافرانو وي ور والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړل ته موږ کتاب یفرحون بما انزل الیک خوشحالی کې په اسمانه چې نازل شي تا ته مې او من العذاب مې ينکروا بعضه د مختلف وډل نه بعض خلک داسې چې انکار کوي د بعض کتاب نه. قل انما امرت وتوا یقین ما تو کوم شیان عبد الله چې بندگی کوم د الله ولا شرک به او شریک دی نه جوړم د الله سره هیڅ شی الیه ادو الله طرف تر ابلکم الیه ما الله طرف ته دی ورګرځیدل. وکذالک انزلنا حکما عربیا دارنګ نازل کړه موږ د قران کریم لپاره حکم عربی جبه کې ولین تبعت او مکه تا تابعداري وکړه د دې خواهشاتو بعد ما جاءك من العلم رسدان چراغ لتا د علم نه مالک من الله می واق مالک من الله می ولی ولا واق نو استا پر د الله نه سوا سو 200 نه سو بچ کون کې. الله رب عزت مولا قران و سنت پر نام کو توفیق راکړي. نام قنا زبر متبسم سلام علیکم السلام علیکم مشفند ان شاء الله نعم